باطل فرقو تجربہ ہر میدان حاضر دے، جانان میں مناظر دے، مفتی ندیم یادیگی جانان میں صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، خوږو عزت مند اوریدونکو، د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا زمونږ 9 نمبر کلیپ دی. مخکینو کلیپونو کې هغه د مبتدعینو هغه شبهات هغې تذکره وشوله، بیا د هغې نه هغه جوابونه وشول. یو شبهه هغه دي عوامو ته هغه پیش کوي، دي ته چې کله وویلی شي هلکه د جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دپاره یو دلیل ذکر کوي، دوی وایي یاره منه خو یې هم نه ده راغلی، چې منه یې راغلی وی جو تاسو یې منه ذکر کوئ جو مونږ به یې نه کوو. او بیا قاعده ذکر کوي، وایي علامه شامی چې دی نه هغه به در مختار کې هغه ذکر کوي، المختار ان الاصل الاباحة، اصل چې دی نه هغه اباحت عند الجمهور من الحنفیة والشافعیة، جاء الحق هم دغه ذکر کوي. او دغه رنګ چې دی نه هغه مولوي عبدالسمیع هغه په انوار ساطعه کې هم دغه قاعده ذکر کوي چې الاصل فی الاشیاء الاباحة، اصل په څیزونو کې هغه اباحت دی، یعنی مباحوالی جایزوالی دی. لہذا جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د دې منع نه ده راغلي، نو چې منع د یو څیز نه راغلی لہذا هغه جایز وي، نو دا دې هم جایز شي. دا د جواب دا دی، اول خبره خو دا ده چې دا د بدعاتو د تلاش کولو دپاره یو چور دروازه ده. په دې سره چې دی نه هغه دي د هر بدعت چې دی نه هغه د بنیاد ږدي، داسې یو چور دروازې دي ځان له تلاش کړي ده. د دې جوابونه چې زه څومره کومه دا به نور مخې ته چې څومره بدعات د هغې تذکره کوو بیا د هغې رد کوو، نو دا چې کله په هغې کې راځي نو دغه جوابات هغه به ملحوظ ساتئ، دا په هر یو کې دغه جوابات په هغه مخې ته راځي انشاءالله. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې مخکې د دې دعوه هغه ذکر شوي وه، دې حکم لګوي د استحباب، او دلته کې هغه دلیل پیش کوي د اباحت. نو دې دلته په اباحت او په استحباب کې هغه فرق نشي کولی. او که بیا وګورې بیا هر سړی وایي په دې کې چې زه لوی عالم یم او ته نه پوهېږې پلان کې نه پوهېږې عبارت نشي ویلی پلان کې، او په خپله دا حل دی. نو دعوه د استحباب ده او دلیل د اباحت پیش کوي. دا پته ورته نشته چې اباحت څه ته ویلی شي او استحباب څه ته ویلی شي. دویم خبره دا د اصل چې اصل په اشیاو کې هغه اباحت دی که نه دی، نو دا قاعده هغه مختلفون فیه ده. په دې کې ډېر زیات هغه اختلاف دی، هغه اختلاف هغه ذکر کوو. د ډیرو علماو په نسبت باندې اصل په اشیاو کې هغه توقف دی، او د ډیرو علماو په نسبت باندې اصل په اشیاو کې هغه حراموالی دی، او د بعضې علماو په نسبت باندې اصل په اشیاو کې هغه اباحت دی. او وروسته ذکر کوو چې د اباحت دا قول دا د معتزلو قول دی. نو اصل په اشیاو کې هغه توقف دی. د دې لپاره چې دی نه هغه دلایل څه دي؟ نبی علیه السلام فرمایي، مشکات شریف حدیث تے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الامر ثلاثه، کارونه هغه بدرې قسمه باندې. امر بین رشده، یو امر هغه دی چې هغه په هدایت وي فتبعه د هغې تابعداري وکړه. او امر بین غیه، یو امر چې دی نه هغه کار هغه د ګمراهۍ دی فاجتنبوه، د هغې نه ځان وساته. و امر اختلف فیه، یو هغه دی چې هغه مختلف فیه کار دی. فکله الی الله عز وجل، نو هغه الله پاک ته وسپاره. نو الله پاک ته سپارل د دې دا مطلب شو چې په هغې کې توقف وکړه، دا جایزوالی نه دی چې الله پاک ته یې سړی وسپاري، دا توقف چې دی نه هغه د توقف قول دی. او دغه رنګې د دې په باره کې چې دی نه هغه علامه طیبي رحمه الله هغه چې دی نه هغه ذکر کوي، وما لم یثبت حکمه بالشرع، د یو څیز حکم چې دی نه هغه په شرعي سره ثابت نه، فلا تقل فیه شیئا، نو په هغې په باره کې هغه څه مه وایه. وفوض امره الی الله، او د هغې معامله الله پاک ته هغه وسپاره. د دې په شرحه کې چې دی نه هغه په اشعة اللمعات کې شیخ عبدالحق رحمه الله هغه فرمایي، پس بسیار او را به خدا و توقف کن درا، دا الله پاک ته وسپاره او په دې کې توقف وکړه. دغه رنګې بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي، دا هم د مشکات حدیث دی، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتكهوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سيزونه هغه جایز دي، څه حرام دي. جایز کار کم چې دی فرایض دي هغه وکئ، او د حرامو څیزونو نه ځان وساتئ. بعضې څیزونه داسې دي وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، د بعضې څیزونو الله پاک سکوت کړی دی من غیر نسیان، دا نه چې د الله پاک نه هیر شو، بغیر د نسیان نه. فلا تبحثوا عنها، د هغې نه بحث چې دی نه هغه مه کوئ.
دغه رنګ مشهور امام علاء الدین محمد بن علي خسکفی ان حنفی د چې دنه هغه در مختار کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 20 کې على ما هو المنصور من ان الاصل في الاشياء التوقف. اصل په اشیاء کې دا دی چې هغه توقف ته، یعنی په هغې کې معامله الله پاک ته هغه وسپارلی شي، نه دا چې جایز والی او د ناجایز والی د یو حکم به دې کې هغه هم نه لګي. دغه رنګې طوالع الانوار په در مختار په حاشیه کې هغه لیکي على ما هو المنصور المؤید بالادله القویه، چې په ادله قویو سره د هغې تایید کولی شي هغه دا دی من ان الاصل في الاشیاء التوقف. اصل په اشیاو کې هغه سره توقف ته، دلته د اباحت قول نه وایي التوقف فلا يعرف اباحه المباح، نو د مباح والی د یو څیز به پته نه لګي مګر بقوله د نبی علیه السلام په قول سره وفعله او ففعل عليه الصلاة والسلام. نو ګوره وای اصل په اشیاو کې توقف دی. اوس د یو څیز مباح والی جایز والی د دې پته به نه لګي مګر د نبی علیه السلام په قول یا په فعل سره. دلته چې دی نه هغه دی صراحت کوي. د دقه در مختار چې کوم دی حواله پیش کوي چې والمختار ان الاصل الاباحة عند الجمهور من الحنف، په دقه په حاشیه باندې چې دی نه هغه ذکر کوي چې د نبی علیه السلام د قول او فعل نه بغیر چې دی نه هغه د یو څیز مباح والی هغه نه معلومیږي. دغه رنګې په تعلیقات شرح منار کې هغه ذکر کوي قال اصحابنا الاصل فيها التوقف، د دې باره کې ذکر کوي هذا اصح شيء عندي، دا زموږ په نسبت باندې هغه صحیح قول دی چې اصل په اشیاو کې هغه توقف دی په هذا الباب، په دې باب کې لأن التوقف اصل التقوى، ځکه توقف دا اصل د تقوا دی فی الامر المسکوت عنه، په هغې کار کې چې د هغې نه سکوت کړی شوی د هغې په باره کې د تقوا قول دا دی، اصل قول دا دی چې په دې کې توقف ته وکړلی شي. او دا مذهب د چا دی؟ بیا مخکې وایي وهو مذهب ابي بکر وعمر وعثمان، دغه مذهب د ابوبکر د عمر رضی الله تعالی عنه د عثمان رضی الله تعالی عنه د دغه صحابه او اشباههم من الصحابه د دې په شان نور چې دن هغه د لوی لوی صحابه قول دا توقف دی. او بیا وایي والصحيح ان الاصل في الافعال التحريم، صحیح خبره ده چې اصل په افعال کې تحریم دی. دوی خو د اباحت ذکر کوو، مونږ خو د توقف یو قول ذکر کوو و اقوال ذکر کړل، اوس چې دی نه هغه خو پکې د تحریم د حراموالي هغه اقوال هم دي. او وایي دا مذهب د چا دی؟ وهو مذهب علي، هغه دغه مذهب د علي رضی الله تعالی عنه دی. نو ګوره خلفای راشدینو کې درې خلفای راشدین هغه دي چې د هغو قول د توقف دی. یو خلیفه راشد حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغه قول د حراموالی دی. نو څنګه دی د اباحت قول هغه ذکر کوي دا نور خلک فی الافعال التحریم وهو مذهب علی د علی رضی الله تعالی عنه قول د حراموالی دی. و ائمه اهل البیت و مذهب الکوفیین منهم ابو حنیفه، بعضې د دینه هغه ابو حنیفه رحمه الله پکې هم دی چې د هغه قول هم د حراموالی دی. دغه رنګې شیخ احمد معروف ملا جیون رحمه الله په تفسیرات احمدیو کې هغه ذکر کوي ان الاصل فی الاشیاء الاباحة کما هو مذهب طائفة، اصل په اشیاو کې اباحت چې دی نو دا مذهب د یو طائفې د یو ډلې دی. بخلاف الجمهور، په خلاف د جمهور باندې، فان عندهم ذکر د جمهور په نسبت باندې چې دی الاصل هو الحرمة، اصل چې دی هغه حراموالی دی. الى ان قال وعند الشافعي الاصل هو الحرمة في كل حال، او د امام شافعي په نسبت باندې په هر حال کې هغه اصل په اشیاو کې هغه حرمت دی. او دغه رنګې د چې کوم د در مختار قول ذکر کړی دی په دغه در مختار په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 345 کې در مختار مجتبائی کې په هغې کې ذکر کوي الصحیح من مذهب اهل السنه، صحیح د اهل سنت د مذهب دی. خو ځان ته اهل سنت وایي، زه به انشاءالله به دې مستقل کلیپ کوم چې اهل سنت والجماعت چاته ویلی شي او چاته نشي ویلی. څوک د اهل سنت والجماعت کې داخل دي، څوک د خارج دي، څوک ځان ته د دروغو نسبت کوي، په ځان باندې چې دی نه هغه لیبل د اهل سنت والجماعت هغه لګوي، دننه چې دی نه هغه بدعات خوري. لکه څنګه چې څوک په ځان باندې څوک چې دی نه هغه په یو څیز باندې لیبل د جاپان ولګوي، دننه څیز چې دی نه هغه د چاینا وي، بیکاره وي. دقه رنګې دي په ځان باندې لیبل د اهل سنت والجماعت، او دننه چې دی نه هغه د بدعاتو لارې چې دی نه هغه اختیار کړي دي. نو دلته وایي الصحیح من مذهب اهل السنت، د اهل سنت صحیح مذهب هغه دا دی ان الاصل فی الاشیاء التوقف، اصل په اشیاو کې سره هغه توقف دی. والاباحة رأي المعتزله، اباحت چې دی نه هغه اصل په اشیاو کې اباحت دی، دا رأی د چا د معتزلو ده. نو اوس که بالفرض دې ځان ته اهل سنت والجماعت وایي او د کوم کتاب نه چې دی حواله پیش کړي د حق کتاب نه ورته زه حواله پیش کوم چې په هغې کې
وای چې دغه د اباحت قول د معتزله دی او د اباحت قول اختیار کړل. لہذا د کم کتاب حواله چې پیش کړي هم د اقی کتاب په حواله سره د معتزله شول. نو د سنت څنګه اهل سنت وي؟ دی بیا ځان ته اهل سنت وي یا به د اباحت قول چې دنه اختیاري یا به د اباحت نه هغه رجوع کوي. هلو به اهل سنت کې چې دنه هغه د په نسبت باندې داخليږي ورنه دی په اهل سنت کې چې دنه هغه دغه حواله مطابق د سره داخليدل نه شي. نو لہذا د اولنې خبرې هغه خلاصه دا شوه چې اصل په اشیاء کې دوی اباحت ده. نو دا خبره هغه صحیح نه ده. د یو مختلف فيه قاعده ده چې بعضی وایي اصل په اشیاء کې هغه اباحت ده، نور وایي چې اصل په اشیاء کې هغه توقف ده، بعضی نور وایي چې اصل په اشیاء کې هغه سره هغه حرمت ده. لہذا به دې کې چې دومره اختلاف راغی نو دومره اختلاف یو قاعده مختلف فيه ده په هغې باندې د خپل یو مستقل مسلې بنیاد یې ښودل او په هغې باندې د داسې یو څیز بنیاد یې ښودل چې دوی په هغې کې په هغې باندې د خلکو سره جګړې کوي. دوی په داسې کلک ولاړ دي چې نه منونکو ته هغه د ګستاخ هغه نسبت کوي او دومره چې دی نه هغه زور په دې باندې لګوي او بنیاد چې دی نه هغه په څه باندې یې ښودلی دی؟ په داسې یو قاعده باندې بنیاد ږدي چې هغه مختلف فیه قاعده ده. یو خبره په دې قاعده کې هغه دغه یاد ساتئ چې دغه قاعده مختلف فیه ده. دویم خبره په دې باره کې هغه دا ده چې اصل په اشیاو کې د اباحت قول چې دی ذکر کوي نو دا د نبی علیہ السلام د دور نه چې دی نه هغه مخکینی خبره ده. دا د ورود د شرعي نه مخکینی خبره ده، د ورود د شرعي نه هغه وروستنۍ خبره نه ده. لکه علامه عبدالعلي په بحر العلوم کې بحر العلوم هغه ذکر کوي يظهر من تتبع كلامهم ان الخلاف قبل ورود الشرع. دا اختلاف اصل په اشیاء کې اباحت ته کنه دا مخکې د ورود د شرعي د نبی علیہ السلام د شریعت د راتلو نه مخکینی خبره ده. ځکه د نبی علیہ السلام شریعت چې راغې نو بیا خو خبره ختمه شو، بیا خو د هر څیز هغه وضاحت شو او د دې نه مخکې چې دی نه هغه د فطرت دور و. په هغې فطرت په دور کې ډېر خلک داسې وو چې هغو ته دا پته نه لګېده چې دا کار وکړو که ونه کړو. هر چې کفر دی د هغې خبره خو واضحه وه. مخکې هغه ذکر کوي ولعل المراد من الافعال ما عدا الكفر ونحوه. د کفر د دې نه علاوه دی. نو کفر کې خو هغه اختلاف نشته دی، خو د کفر نه علاوه چې کومې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د فطرت دور و، هغه خلکو ته پته نه وه. نو اصل په اشیاو کې اباحت د هغې دور قول دی. وروسته چې دی نه هغه بیا هم دقه ځای کې هغه د تفصیل ذکر کوي وانما هذا القول بالاباحه الاصليه بناء على زمان الفتره. دا په زمانه د فترت کې نبی علیہ السلام د دور نه مخکینی خبره ده. قبل شریعتنا مخکې زموږ د شریعتنا. فواتح الرحموت جلد نمبر 1 صفحه نمبر 49 او 50 په هغې کې دغه وضاحت ذکر کوي. او نور پرې دوا زمونږ د فقه حنفي مشهور کتابونه ګوره زه دې ته کل عام ویم دي چې دی نه هغه د دې دعوه کوي وایي مونږ پوهېږو مونږ علما یو، نورو ته هغه نسبت کوي دي نه پوهېږي، دي چې دی نه په عبارت نه پوهېږي، دي په پلانکي څیز نه پوهېږي، مونږ پوهېږو. دی خو ځان ته نسبتونه کوي. لږ دي د فقه حنفي هغه کتابونه راوچت کي او میدان ته هغه راشي. زه خو هم د دې د دغې کتابونو سره هغه څه واسطه نشته دی ځکه داسې خبرې کوي. د کتاب زموږ د فقه حنفي مشهور کتاب بدایع صنایع او دغه رنګې تلویح د توضیح شرحه یقیني که دې په هغه توضیح تلویح باندې هغه پوهېږي هم که دې مخې ته هغه پیش کړي ساډوبي به راغلی چې یاره دا یې څه لیکلي دي نو د هغې د هغې نه دننه هغه یو خبره راویستل په هغې باندې پوهېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. او که یقیني څوک پکې داسې وي چې هغه دا دعوه کوي چې زه پوهېږم او بل ته وایي ته نه پوهېږي میدان ته دې راشي. یو سړی وایي ما دومره ټوپ والی دی، دومره بل وایي ما دومره والی دی، بل ورته دا ګز او دا میدان پته به ولګي چې څوک څومره ټوپ وهي. نو دي ټول هر یو وایي یاره زه پوهېږم او بل ته وایي ته نه پوهېږي. وایي هلکه ته نه پوهېږې ته نه پوهېږې زه پوهېږم. نو چې هلکه ته پوهېږې میدان ته راشه مخکې مې درله نمبر چې دی نه هغه درکړی په هغه راباندې رابطه وکړه میدان ولګوه پته به ولګي چې څوک پوهېږي او څوک نه پوهېږي. ټوله دنیا به یې ګوري. په دغې کې چې دی نه هغه تصریح کړې ده چې دا کم اختلاف چې دی چې اصل په اشیاو کې اباحت دی که نه دی دا چې دی نه هغه د زمونږ د ورود د شرع د شریعت مخکینی خبره ده چې دا په قول په هغه وخت کې و چې اصل په اشیاو کې اباحت دی. دا قول چې دی زمونږ د شریعت مخکینی دی. وروسته چې دی دغه قول پاتې نه شو. اصل په اشیاو کې بیا څه و توقف یا حرمت و. دغه رنګې دا دوه خبرې شوې. دریم خبره په دې باره کې چې اصل په اشیاو کې هغه اباحت دی دا قول چې دی نه هغه په عباداتو کې هغه نه دی، دا قول په معاملاتو کې دی. ګوره که دا په عباداتو کې شي
نو اوس یو سړی به هغه راباسي او بدعتي به راباسي، د دې خو کار دا دی چې په دین اسلام کې د ځانه خبرې ورته نه کول، او بیا وایي یاره منه خو یې نشته دی. کېدای شي سبا ورځې هغه یو بدعتي راپاسي، او که یو راپاسېدو کېدای شي دا نور بدعتیان پې داسې چې دی نه هغه بیا روان وي په ړانده خره پسې به روان وي. یو به راباسي یاره دا منځونه 5 دي، یاره په کار ده چې 6 شوې، دا خو زه یو ښه کار کوم. او بیا به څه وایي یاره الاصل بالاشیاء الاباحة، اصل په اشیاو کې اباحت دی. یاره زه 6 منځونه کوم څه منه خو یې نه ده راغلي، بد کار کوم. 6 فرض دي، 7 فرض دي، 8 فرض دي، 10 فرض دي، او ډېر خره به پسې بیا چې دی نه هغه روان وي. یاره دا خبره وایي صحیح کوي، او که هغه ته څه وایي یاره وایي دا ګوره د حق خلاف وایي. یو بل خر به راپاسي، هغه به وایي چې یاره د ماسوتن دا مونځ چې دی نه هغه 4 رکاته دی، یاره 4 رکاته زما نه دی خوښ، زه 6 رکاته فرض کوم، زه 15 رکاته فرض کوم، زه 10 رکاته فرض کوم. او که څه ورته وایي چې هلکه دا ولیکې، یاره مړه اصل په اشیاو کې اباحت دی، څه منه خو یې نه ده راغلي، ته یې منه وښیې چې زه یې نه کوم. نو که داسې شي د دین هغه حلیه الشکل هغه به بګاړ کړي دغه بدعتیان، لکه څنګه چې هغه دې بګاړ کړی دی. علامه ابو اسحاق شاطبي دې فرمایي ولا يصح ان يقال فيه تعبد انه مختلف فيه. وای دا خبره په امر تعبدي کې په عباداتو کې دا خبره صحیح نه ده چې دا اختلافي دی، چې په دې اصل په اشیاو کې سره هل هو على المنع ام هو على الاباحه، چې اصل په اشیاو کې منع ده که اباحت دی. نو دغه اقوال دي دلته په عباداتو کې نشي راغستلی، د دې کې اختلاف نشته، خبره نشته، بل هو امر زائد على المنع لان التعبديات. نو دا په منع باندې بدی کې څه خبره نشته، بدی کې چې دنه هغه ته نشي ویلی چې اصل په اشیاو کې هغه اباحت دی. لان التعبديات انما وزع الشارع فلا يقال فيه صلاة سادسة مثلا انها على الاباحه. څوک دې داسې ونه وایي چې اصل په اشیاو کې اباحت دی او د 6 مونځ چې دی نه هغه فرض وګڼي. فللمكلف وزعها على احد القولين ليتعبد بها لله لانه باطل باطلاق. ځکه دا خبره په اطلاق على الاطلاق چې دی نه هغه باطل ده. الاعتصام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 301. دغه رنګې جامع العلوم صفحه نمبر 43 کې علامه عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی دی لیکي وان كان قد زاد في العمل المشروع. وایي که اوس کس ولګېد چې د په عمل مشروع کې یو څه زیات کو د خپل طرف نه ما لیس بمشروع چې هغه زیات هغه په شرع کې هغه وارد نه و، یو کار په شرع کې وارد نه و او د پکې وردننه کو، فزیادة مردودة د زیادت په مردود وي په عباداتو کې، بمعنى انها لا تكون قربة، دا به قربت نه ثواب ورته نه ملاویږي، ولا يثاب عليها ولكن تارة يبطل بها العمل. کله کله خو دغه عمل بیخي باطل شي، لکه د 4 رکعاتو په ځای باندې یو سړی 15 رکعات وکړي او دا دی وایي چې یاره 15 رکعاته فرض دي، دغه بیخي دا ټول مونځ چې دی هغه باطل شو، د 15 رکعاته سره شوي نه دي. نو کله کله خو د عمل بیخي باطل شي فیکون مردودا، نو دا به مردود شي. کمن زاد رکعة عمدا فی صلاته، لکه څنګه چې یو سړی په خپل مانځه کې یو رکعت په قص باندې هغه زیات کړي، په فرایضو کې زیات کړي یا په سنتو کې زیات کړي قص باندې. وتارة لا يبطله ولا يرده من اصله كمن توزع اربعا. او کله کله دغه عمل بیخي نه باطلېږي بلکې هغه زیادت باطل دی، لکه یو سړی چې دی نه هغه 4 پیرې اودس وکړي، یو پیر اودس وشو خو د 3 پیرې چې دی نه هغه د باطل دي، په دې ورته ثواب نه میلاویږي بلکې الټه ورته ګناه میلاویږي چې اسراف یې د اوبو وکړو. یا یو اندام چې دی نه هغه 3 پیرې انځل دي، دی 4 پیرې 5 پیرې وینځي، نو دا په اسراف کې داخلي نه اودس وشو خو هلته مخکې ته چې دی نه هغه اسراف وکړو، نو دا کم زیادت یې کړی، کله کله به دا زیادت هغه باطل وي او کله کله به خو د سره هغه عمل چې دی نه هغه باطل وي. د دې نه معلومه شوه چې اصل په اشیاو کې اباحت دغه قول په معاملاتو کې دغه قول چې دی نه هغه په عباداتو کې نه دی. او هر چې د جشن عید میلاد النبي وایي نو دا خو دې عبادت ګڼي، دوی به دې موږ ته ثواب میلاویږي، نه کوونکو ته او نه منونکو ته چې دی نه هغه د نسبت د ګستاخانو کوي، نو یو طرف ته عبادت کړي او بل طرف ته په قاعده او کلیه چې دی نه هغه د معاملاتو هغه پیټ کوي. نظرم د دې د علم سره څه تعلق دغه چې دی نه هغه بس یو قاعده کلیه راوالي او هغه د یو طرف یهودي راوالي په بل ځای کې چې دی نه هغه وپیټ کړي او بیا چې دی نه هغه ښه خوشحاله شي چې یاره موږ یو ښه کار وکړو، ته به وایي چې د کشمیر فتح کړو او داسې چې دی نه هغه په دین کې یو زیادت د بدعاتو بنیاد چې دی نه هغه د کېږي او بیا چې دی نه هغه خوشحالي کې موږ ډېر ښه کار وکړو. نو دا د دې یو داسې قاعده چې عوامو ته دي دوکه ورکوي به دې سره چې بس اصل په اشیاو کې هغې اباحت ته یاره منه، ما ته هم یو کس وایي یاره منه خو یې نه ده راغلي که نه، ته یې منه وښیه، نو ما بس 15 رکعاته کوه که نه د مانځه کې،
نو بیا هغه من راغلی 15 رکعاته کوه. نو به هر حال اصل په اشیاء کې اباحت د دغه قول چې دنه هغه تاسو ته دغه وشو چې دا د معتزله قول دی او پوره تفصیل چې دنه هغه ذکر شو. الله پاک دې عمل کولو